خیر محمد یم او د مټ نیوز په سکرین موجود یم په فیوچر سیمه مرادي کې او دلته چینی راغلی وو په چکر باندې دلته موږ د خلکو سره خبرې کوو تاسو زموږ سره اوسئ دلته را سره ملګری موجود دی د هغه نه موږ تپوس کوو چې د ایزي په حواله سره هغه څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر محمد صاحب یو جهان مننه چې تاسو فیوچر مرادي ته راغلی او د فیوچر مرادي د مشورولو کې تاسو هغه خپل کارکردګي چې د هغه ادا کوئ ډیره زیاته مننه. د فیوچر مرادي په حواله سره به زه دا ووایم چې دا د سوات یو ډیره ښایسته او پرسکونه علاقه ده خو د بده مرغه دا د خلکو نه چې د سکرین نه شاته پاتې ده نو ستاسو چې دی په دې کې یو ډیره غټه کارکردګي ده ستاسو په کوم چینل چې دی د هغې په سکرین باندې به دا خلک ویني او بیا به د خلک راځي نو زه به دا ووایم چې دا ډیره ښکلې علاقه ده. بیا په دې کې د یو ګټ دی د هغې نه لږې لږې شانتې اوبه رابهیږي او هغه د سترګو دپاره د دې ځای د مقامي خلکو د وینا مطابق هغه د سترګو دپاره چې دی دوایي ده نو موږ د هغې ذایقه هم چې کړه ذایقه هم د هغې د نورو اوبو نه مختلفه ده او بیا چې دی نه سترګې ورته هم موږ ونیوې نو واقعي هغه سترګو ته چې دی هغه دمه میلاو شي او سترګې ورسره تازه شي نو څومره چې هم خلک دي ټوریزم خلک چې دي هغه وایي چې موږ د سوات ښایسته علاقې وینو نو هغوی ته به زه ستاسو د چینل په وساطت باندې دا پیغام ورکړم چې راشئ او د فیوچر مرادي نه ښکلاګانو نه تاسو مزه واخلئ. تاسو فیوچر کالام بحرین دغه ځایونه هم لیدلي خو زمونږ چې دا کم یو څو سپاټس دي نوي کم ځایونه چې دي فیوچر مرادی شو بالاسور ټاپ شو جاروګو ابشار شو لالکو ګبینجبه شوه نو په دې کې ډېر زیات خوند دی ډېرې خوندورې علاقې دي. زه به ټولو ته یو ځل دا پیغام ورکوم چې راشئ او دې ځای نه مزې واخلئ. بیا بقایا چې کوم زمونږ حکومت دی نو د حکومت په حوالې سره به زه دا ووایم چې حکومت ډېر کارونه کړي دي او کوي هم لګیا هم دي خو بیا هم زمونږ د فیوچر مرادي ته چې کوم روډ راغلی دی نو منسټر محیب الله خان صاحب زمونږ د علاقې اوسېدونکی دی ستاسو د چینل په وساطت سره به زه هغوی ته دا ووایم چې د مرادي په روډ کې خپله سپیشل کارکردګي ادا کوي ځکه چې دا زمونږ د علاقې یو ډېر ښکلی ځای دی چې سیاحت کم سیلانیان خلک چې دي چې هغوی ته په راتګ کې مشکلات نه یو جهان مننه ستاسو ډېره زیاته شو. سلمان خان تاسو مرادي فیوچر سیمې ته راغلي د دې په هکله څه وایي؟ ډېره زیاته مننه خیر محمد. مرادی چې پیال چې کوم دی دا ډېر یو ښایسته علاقه ده. موږ زه خو په اولني ځل لاړم خو ماته ډېره زیاته مزه واخیسته ډېره ښایسته علاقه ده خو لږه شانته مسله د روډ ده نو هغه صوبایي حکومت چې دی په هغې کې کار شروع کړی انشاءالله هغه به هم زر ته زره کمپلیټ شي او کوم چې د بهر خلک دي هغې ته دا پیغام ورکوو چې مرادي ته راشي ډېر ښایسته ځای دی. دلته یو چینه هم ده چې هغه د سترګو دپاره ښه ده نو چې هغه چینه موږ خپله ټیسټ هغه په سترګو کې چې هغه ډېر روڼوالی راولي نو تاسو هم راشئ چینه هم وګورئ او د مرادي هغه ښایسته سپاټ چې دی وګورئ. ډېره زیاته مننه. وعلیکم وروره زموږ سره د پرسوات میډیا کلب چیرمن ډاکټر عمر خطاب موجود دی په مرادي سیمه کې د هغه نه موږ تپوس کوو چې موږ ته د دې ځای په هکله څه وایي زموږ سره اوسئ. ډیره مننه خیر محمد صاحب چې تاسو راغلی. مرادی څنګه چې زموږ د تحصیلي مټې ګبینجبه جاروګو ابشار دغسې دام ډېر یو ښایسته پکنیک پوینټ دی خو د بده مرغه چې زموږ ډېر خلک دې ته راغلي نه نو د دې د وجې موږ خپل ټیم راوستو چې دا سپاټ د ټولې دنیا ته د نړۍ ته وښایو کم مسافر خلک دي زموږ یا د سوات نه بهر خلک دي چې هغو ګبینجبې ته کالام مدین ته راځي نو دې مرادي سپاټ ته هم راځي. دا ډېر زیات ښایسته ځای دی او په دې کې دا یو چینه ده چې د سترګو د نظر دپاره ولا خلک ډېر زیات راځي نو ما په خپل هم چې هغه اوبه د سترګو ته واچولې نو هغې تریخواله ډېر زیات جوړ کړو څنګه چې موږ د آی ډراپس اچوو که نه نو هغسې تریخواله جوړ کړو نور خو شفا الله پاک ورکوي خو نه دا ډېر خلک د دې راځي هم د دې دپاره. او خیر محمد صاحب زه ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې د مرادي باندې تاسو پروګرام وکړو او دنیا ته او د نړۍ ته مو د مرادي ښایست وښو.